بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشهادة على الشهادة. خجی تروسه پوری د اصل شهادت بیانو. اغا اصل و شهادت على الشهادت بیان کی په شهادت باندې شهادت پورا قصه را روانه ده. دا فرع ده او فرع د اصل پسینو فرع تقاضا کی ایمان دی اصل مخ کی ذکر وینو مخ کی شهادت بیان وشو اوس د شهادت علی الشهادت بیان کی حاصل او نچوړ دا لیک فزان پویا کی کله کله اصل گواهان هغه ته څوزر وی د قاضي مجلس لنشي تلاله نبی اصل گواهان دا سو کی چې هر یو د ځان په ځای باندې دوه کسان مقرر کی یوم ځان په ځای دوه کسان مقرر کی بلم حتی کده قدویم د اول دوه کسان مقرر کړم سیدا یعنی دوه کسان را پاتېږي د اول د پاره مدريږي او د دویم گواه د پاره او بلل شي د قاضي په مجلس کې شهادت علی الشهادت کې په گواهی باندې گواہی ور کوي نو دا بعضو زینو کې سیدا معتبره ده نو دا غي بیان راته کوي اوله مسله چې قدرت مولا بیانې هغه دا چې شهادت علی شهادت د معتبر دی په کوم ځایونو کې نو مولوی صاحب کم حقوق چې داسې دي چې هغه په شبهات باندې نه ساقطيږي ال شهادت علی شهادت کار ور کوي او کم چې په شبهات ساقطيږي لکه حدود قصاص ال شهادت علی شهادت کار نه ور کوي پوهه شولې بي قال قدرت مولا فرمایي الشهادت علی الشهادت جائزه شهادت علی شهادت جائز ده فی کل حق هر هغه حق کې لا يسقط بالشبهات چې په شبهات نه ساقطيږي اراد به غیر الحدود والقصاص والقياس لیکل قصاص ده اراده کې بده سره د حدود او د قصاص نه علاوه وهذا استحسان برغوريجي دا شهادت علی شهادت دی جائز وی صحیح وی دا استحسان ده قیاس تقاضا دا کوي چې شهادت علی شهادت دی نه صحیح ول شهادت خو لیکيږي یو شی ویني وایو ری به گواہی ورکه او په شهادت علی شهادت کې هو نیلی دلی یغه حق نه اوریدلی د بل په گواہی ورکه نو قیاس تقاضا کوي دا صحیح نشي تاسو په نه شولې باندې ول بل وجم لیکلي دا شهادت عبادت دی بل وجه دا او عبادت کم دی بدنی عبادت دی او بدنی عبادت نیابت نه قبلې چې ستاره بار دی بل څوک روزه ونیسي منځ دی وکي نشادت دا هم نیابت نه قبلې چې نور گواهان دي رسول گواهان په ځمانه ودرېږي نو قیاس تقاضا دا کوي چې شهادت علی شهادت دي صحیح نه خو استحسان دي ما تاسو ته ویلو د استحسان من نور الانوار قیاس کې وسامي قیاس کې ویلي څلور صورتونه دي استحسان بالاثر او دغه شان بالاجماع او بالضرورت او بقياس الخفي نه استحسان بالضرورت هم دي او بالاجماع هم دي خلکو تعامل هم دي په دې وجه نه قياس پریدو اوري وهذا استحسان دا جواز د شهادت علی شهادت دا استحسانا سیده وجد صدا حاجت دے ورته کنا لشدت الحاجت الیها زکه حاجت زید دے شهادت علی شهادت تا ولی ورته حاجت دے کلا اصل شاهد چې اصل گواه عاجز وی او هغه گواہی ورکول نشي عاجزي توجه او شهادت علی شهادت کوونه مانی نو د مدعی حق چې هغه خصي حق یو ختم بشي خراب بشي حالانکه حکم دار چې حقوق من ژوندۍ کو اذ شاهد الاصل چره قد يعجزو کله دا عاجز وي ان اداء شهادتنا لباس العوارض عوارض ورتلک په سفر کی غائب وي مړ وي فلو لم يجوز الشهادت کچري شهادت على الشهادت جائز نشي ادى الى اتواء الحقوق دا به متعدي شي هغه هلاك دلو حقوق ته حقوق به هلاك شي ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة دغه شدت احتیاج د وجنا من شهادت علی شهادت جایز ګرځولې دی او بس اگر ګډیر شي څه مطلب ما خالد یو واقعیا کتلی دا مثلا
دې سړي اقرار کړو زید اقرار کړو چې د عمر په ما باندې 100 روپۍ دي ما خالد واوریدل به د یوسف او هدایت دا زما په گواهی باندې گواهان شو شهادت علی شهادت د خالد پاغیم شو به د شهادت علی شهادت ولکم گواهان دي یوسف او خالد نور دو کسان رال د هر یو د دیو کې د هر یو په ځمانه گواهان شو به نور دو چې مثلا هغه دواړه دي داغه په ځمانه نور دو رال د هر یو په ځمانه گواهان شو نو که زیتیګم ټیک ده ودغه وجه د شدت حاجت د وجنا جوزنا من جائز کړي شهادت على الشهادت وان كثرت اگر گزید شي الا ان اعتراض پکاردار چې په حدود او قصاصو کې شهادت على شهادت صحیح وي کنه ځکه حاجت دی ورته په خبره پوهه نشولې چې د حاجت د وجنا په حدود او قصاصو نه علاوه کم حقوق چې په شبهات نه ساقطيږي التتاسو صحیح کړلو جایز هم کړو نو په دې کې جایز کی کنه جواب په شهادت علی شهادت کې دوه کمزوري نه دي دغه دوه کمزوري نه تقاضا ده کی چې حدود او قصاصو کې دي صحیح نشي وګورئ وتا یو کمزوري پکې د بدلیت ده اصل گواهان خو نور دي او دا نور دوه گواهان فروع گواهان غته ویل کی دا ځین کې دا اصطلاح کې نه وای اصل گواهان ته اصولي گواهان وای او د نور دوه ته څه وای فروع نو یو خدا دې چې دا فروع گواهان بدل دي د اصول گواهانو نه بدلیت پکې رااله خیرم دې کنه او بدلیت دا یو شبهه پیدا کوي اصل نه دي بدل قائم مقام راغلي رغيب زه ودرېدلې دویمه دا چې اصل گواهانو کې د دروغ احتمالو خلګو اوس نور دوه گواهان چې داغه بزه ودرېدل اوس ډبل د دروغ احتمال وکړاله کله شغو واقع نه ولیدلې والله احتمالو اوس پکې یو بل امر علی کله شغو واقع هم نه لیدلې او کې دې شي دا نور دوه گواهان چې اغه نور اصول گواهان نه جوړ کړي ځان نه راغلي خیلم دې کنه نو ډبل احتمال پکې رااله نو د دې دوه احتمالات په وجه حدود او قصاصو کې شهادت علی شهادت نه قبليږي پويګو پی الا ان فيها دومره خبره ده چې په شهادت دو فروع کې شبهه من حيث البدليه دي کې شبهه ده د حیثیت د بدلیت نه ځکه بدل تخلق ال ورزي چې کله اصل ناجش شي او بو ناجش شي لته هم لورزي تم خاصل نه دي دقشن چې کله اصل گواهان عاجز شي نه به فروع لورزي دې بکې له کمزوري پیدا کړه فإنه لا يصار إليه إلا عند عجز عن شهادة سائر الأصول مخکې راځي او من حيث أن فيها یاد دي سدنه چې بدی کی زیادت احتمال دروغ احتمال بګ نورم رااله وقد امكن الاحتراز عنه نو کڅو کې اعتراض وکي چې یار په حدود او قصاصو کې مبه دغه حد کم حق دی قصاص کم حق دی یخ بد دي د ثابتولو څه طریقه پاتې نشي کې شهادت الله شهادت ونه مانی ولی نه پاتې کیږي کنه ګوان هډیر شي دي ډیر کسان ګوان جوړ شي ډیر نو کدو نشید له نور دو بلال شي نور دو بلال شي څه ډیرو باغه کار لیدلې کار کیږي کنه کیږي وقدم كان الاحتراز عنه او ممکن دي احتراز دینه یعنی دي ته حاجتم نشته حقیقت ته وړي حاجت ورته نشته بجنس شهود او ممکن دي چې من احتراز وکړو دي فروعونه بجنس د شهود باندې جن شهود باندې کار وکړو دغه کنه انه عذر یادې کا لکشن مخکې لاړ شي سیدا او ممکن د احتراز د غوزرنا اغلا بجنس شهود نور گواهان بګوي ورکی ډیر به مثلا وتلس کسانو به یو کار لیدلې نکدونه زی نور بلال شي فلا تقبل فيما نه بقبليږي شهادت علی شهادت پاغزه کی یندریو بالشبهات چغه د وکیږي په شبهات باندې لګ حدود او قصاص ويجوز شهادت شاهدين على شهادتي شاهدين لګ برو ګوريږي بس مسله دا چې ما خالد گواهانی کنه نو شهادت علی شهادت کې بد سکیږي چې دوه گواهان بنو راشي یو یوسف دی یو هدایت دی
هغه به زما د طرفم ګواهان شي او هغه دواړه که د خالد د طرفه ګواهان شوم بس صحیح ده. امام شافعي رحمه الله وایي نه داسې به کوي، زما د طرف به ځان له دوه مستقل مقرر شي، زید او عمر، خالد د پاره به نور دوه مقرر شي، یوسف او هدایت. پوه شولې پې موږ وایي نه دا نه دی ضروري، بس دوه ګواهان دي، یو نم شي او د بل نم دي شي. امام مالک رحمه الله وایي مړه داسې که وشي که زما د طرفه یو شي هدایت، خالد د طرفه بل شي یوسف، او بیا هغه به شریکه دوه شي، دام کافي ده. څو رایې شولې؟ امام شافعي رحمه الله وایي هر یو بزان له دوه مقرري. امام مالک رحمه الله وایي هر یو دی یو مقرر کې دوه به برابر شي. موږ حنف څه وایو؟ د هر یو نه دي دوی خو مستقل والی نه دی ضروري، که مقد دوه د یو نم شو مقد دوه د بل نشو بس خبره ختمه. ويجوز شهادت شاهدین، جایز دی شهادت د دوه گواهانو علی شهادت شاهدین په شهادت د نور دوه گواهانو باندې. وقال امام شافعي رحمه الله فرمایلا يجوز الا الاربع، سلو ندی جایز مگر سلور جایز دی علی کل اصل اسنانی، پر اصل گواه باندې بدونو فرع گواهان جوړ شي. هغه وجه بیانې لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد، دا دوه گواهان دی یو گواه قائم مقام جوړیږي. نو گواهان څو پکار دي؟ دوه کنه. اصل گواهان څو پکار دي؟ دوه. نو دا فروع گواهان خود دوه د یو په ځای ودرېږي، نو دا خو به داسې شي لکه یو گواه. نو دوه نور پکار دي چې داسې شي لکه دوه گواهان. لأن كل شاهدين ځکه هر دوه فروع گواهان چې دي دا قائم مقام دي په مقام د شاهد واحد کې. فصار كالمرأتين لکه دوه ښځې چې دي دا به حکم د یو گواه کې دي کنه، یو گواه به بلی هغې نه علاوه به دوه ښځې علاوه کار کېږي. داسې ده کنه. دلته به هم د یو گواه نه هم دوه شي او دا بل کم دی د هغه نه به هم دوه شي. ولنا قول علي رضي الله عنه، موږ د باره حضرت علي کرم الله وجهه دا قول دلیل دی. هغه فرمایي لا يجوز على شهادت رجل، جایز نه دی په شهادت دیو سړي باندې مگر الا شهادت رجلین، مگر شهادت د دوه کسانو شهادت یو باندې ضروری دی. معنا دا ده دا نه دی ویلي چې په دې بل معنی بنور دوی مطلق یې پرې غیره، که په دې بل معنی دغه دوه او کنور ټولو ته شامل له المطلق یجري على اطلاقه. تر 60 مادم ویلی وکنه دلته مطلق په خپل اطلاق جاری شي. څه وایي؟ جایز نه دی په شهادت دیو سړي باندې مگر شهادت د دوه فروع ناغه به یو معنی شم دقه په بلم شي دغه تم شامل شو. بل وره مولوی صاحب دا نقل شهادت د حقوقونه دی ښه دا چا نه دی؟ ځکه کله چې مدعي گواه ته وایي راشه زما لپاره ګواهي ورکه، نو په هغه لازمه ده چې هغه لاړ شي د حق د ژوندي کېدو لپاره ګواهي ورکړي. لنډه دا د شهادت د چا نه دی؟ حقوقونه دی د مدعي حق دا پکې ژوندی کېږي. او حقوقو کې څو ګواهان پکاري؟ دوه پکاري کنه، یو نه بم دوه شي مقد ورې د بل نشي دوه پوره شو، څلور خو نه دي ضروري. ولأن نقل شهادت الاصل، نقل کول شهادت د اصل د حقوقو نه دی. فهما نو دا دو فروع گواهان چې دي شهیدا به حق انده خو یو حق گواہی ورکي بس پوره دي دوه پکې یو پیره دی یو حق وکړو دی یو گواه والا دا شهادت نقل کوي دی یو حق دی، او بل پیره د بل گواه گواہی نقل کوي دا بل حق دی. او ګورئ که یو سړی د لسو داو لس داوی ببل وکي لس داوی، نو په هر داوا باندې به بیل بیل دوه گواهان راولي کنه، بس دوه گواهان ټولو لپاره کافی دي چې په یوم گواہی ورکي بل دوام گواہی ورکي بولم ورکي. څنګه مسله ده؟ هغه دوه ټولو کې کافی دي، دا نه ده ضروري چې هر داوی باندې د بیل بیل گواهانی. دلته یو حق د یو اصل گواه دی دا شهادت منتقل کول دي، او بل حق د بل گواه شهادت منتقل کول دي، نه دوه حق دي په هر یو باندې دوه برابر دي کنه، دا خو نه ده ضروري چې بدل دي شي. فهما شهیدا بحق دی فروع گواہی ورک دا دیو گواہی ورکړه په یو حق، مثلا د اول گواه به گواہی ورکې په بل باندې دا بلی و نفتقبل قبلی کې بنو ولا تقبل شهادت واحد. دا امام مالک رحم الله کما راي او غیرت کوي نه به قبلی شهادت د یو کس علی شهادت واحد چې زما په گواہی ځان له یو مقرر شي او د خالد په غیزان لا،
لما روینا دا مخکې موږ روایت کیو علی رضی الله تعالی عنہ روایت کیو کنه لا يجوز ولا شهادت رجل الا شهادت رجلين ولې چې الته قدرت کې چې دا مسله ذکر کړې ده ماشي بدی لما روینا باندې ردم کړی دی دا کال ته خو دا نه دی ویلي چې هر یو باندې د دوت وشي الته ویلي الا شهادت رجلين نو که یو باندې دوشي یو باندې یو شي بل باندې یو شي هم څه شو دوشو مخکې راځي او هو حجتنا علی مالک دا حجت دی چې باری او د دوی د امام مالک رحم الله په خلاف هغه وی چې هر یو د باری یو هم کافی ده ولانه ده کنه ولانه حق من الحقوق ملي سبدام یو حق دی د حقوقنا حق ده کنه او حق څو ګواهان پکاري ثابتې شي دوا نو دا نقل کول د گواهی دا یو حق د څنګه چې مخکې ویلو دا یو حق د حقوقنا فلا بد من نصاب الشهادت دې کې نصاب د شهادت ضروری دی دا یو گواهی نقل کولم حق دی پدیم نصاب پکار دی پر دو کسا او د بل گواهی نقل کولم حق دی پدیم پورا نصاب پکار دی دو گواهان رسو کنا دو مسئله وشولي وصفت الاشهاد ولسم نفس شهادت الشهادت نه فارغ شو اوس داغي دی کیفیت بیان کړي چې ندوه کسان چې ما خالد اصلي گواهانی دا یوسف او هدایت دا فرع گواهان دي من بدیو گواهان څنګه جوړو په خپل گواهی او به چې دیو د قاضي په مجلس کې گواہی ورکړي دیو به گواہی څنګه ورکړي دغه بیان راته کوي په نه شلې په راځي دغه بیان کوي څه وي دا شاهد الاصل چې ما او خالد من بدی فرعي گواهان ته وایو څه اشهد على شهادتي اول خبره د دې تحمیل ویلې کیږي الګ ازما په گواهی گواوسا زما په گواهی گواش یو هغه دا چې زه گواهی ورکوما سچنم دي زه گواهی زه هدایت ته ما الګ گواه شا زما په گواهی کومه گواهی چې حمزه زما په مخ کې اقرار کړو چې ما باندې د عبدالوهاب 100 روپۍ دي زما په مخ کې اقرار کړو زه گواهی باغی گواهی ما توس په ما گواشه پوه شولې په د قشان به خالدم به زبې هدایت او یوسف دوړو ته د سی ما به وته خالدم وای وګورئ وصفه الاشهاد دا دی ای یقول شاهد الاصل زبو سویما مثلا لشاهد الفرع دی دوړو ته ویما اشهد على شهادتي گواش ازما په گواهی انی اشهد اغدا چې زه گواہی ورکوم ان فلان ابن فلان چې ده دا حمزه چې ده اقر عندي نظما په خوا کې اقرار کړو به کذا د دوم روبو د عبد الوهاب د پاره پوه شولې به او به وره واشهدني على نفسي دا ټکي په کې مرګره کو او به زه د حمزه قوام جوړ کړو مچاله کا په ما باندې عبد الوهاب 100 روپۍ ته په ما گواشه خدا ویل ضروری نه دی کا کدا ای ویل کوي نه ویل چې بس ما ووریدل چې حمزه ویل په ما عبد الوهاب 100 روپۍ دي بس گواہی ورکول شم مدا دوه ټکی ضروری دي الکه هدایت او خالد تاسو گواه اوسئ یو په دې خبره چې زه گواہی ورکوم چې حمزه اقرار کړو د 100 روپۍ بس دا کافی ده دا خبره چې زی گوام جوړ کړي مدا ضروری نه ده وګورئ واشهدني على نفسي او زي قوام بخبل نفس جوړ کړو ما الکه تحمیل ولی ضروری دی لان الفرع كالنائب انه دا فرع دا سیده لکه نائب د اصلنا دا خالد دا هدایت او یوسف دا سیده لکه زمان نائب او سړی نائب کله جوړیږي چې نائب جوړ کی کنه نو نه رسې به نائب کله جوړیږي چې نائب جوړ کی نو جوړولو طریقې دلته امداد چې ورته وي زه گواہی ورکوم او تزما په گواہی گواشه په دې نائب جوړیږي نو توکیل ځکه فرع گواهان چې د کنای بیان هو دا فرع گواه دا سده لکه نائب دا اصل گواهنا فلا بد من التحمیل نو ضروري دی پکې تحمیل ویلې کیږي چا باندې د گواهی بوج ورچول یعنی نائب مقرر اول او توکیل هم دغه معنا د ګوي چې ځان د طرف وکیل جوړی لال شزما په گواہی ورکا علامه مر دا مخ کې تیر شوی ما يتحمل الشاهد مونږ ویلو کنه شهادت علی شهادت کې صرف دانه د کافی چې گواہی ورکما
چې زما په مخ کې حمزه اقرار کړو بس او اوس خالد او اوس هدایت او یوسف روان شي قاضي ته وي د گواہی ور کړی و موږ تورېدلې دا خبره مخ کې کړې و بلکې ضروري پکې سره چې دیو زګوان جوړم کما او ما جوړ کړی نه دي نه رسې به ولا بد ان يشهد كما يشهد عند القاضي وليس د اصل گواه چې ده زبر د هدایت او د یوسف په مخامخ داسې گواہی ورکوم لکه څنګه چې قاضي په مجلس کې ورکوم ځکه دیو دواړه زما گواہی قاضي مجلس لوړي نه رسې به نو چې داسې گواہی ورکم غوي چې قاضي مجلس کې مې ورکړل او قاضي مجلس کې چې گواہی ورکې دغه طریقه ده چې زما په مخ کې حمزه اقرار د زر روپو کړو دا گواہی شوله او دویم تاسو استحمیل کوم توکیل کوم تاسو مربانه گواشي ولا بد ان يشهد وهي ضروري ده چې اصل گواهان گواہی ورکی کما داسې گواہی کما يشهد عند القاضي لکه څنګه قاضي مجلس کې ورکي لينقله الى مجلس القضاء دغه بل چې د فروع گواهان د گواہی مجلس قضاء ته ورسي وان لم يقل اشهدني على نفسي دا ټکه مې ویلو ملدانه دي ضروري خیال مو کنه کله یو نه ویل چې اشهدني على نفسي اجازه به هم جایز دي ځکه چې دی حمزه ویل په ما د عبدالوهاب 100 روپۍ دي کزي گواه جوړ کړم ما او خالد گواهان جوړ کړو کنه خو چې د وامر د منګوي ورکول شو کني شو پیږي به لان من سمع زکه څوک چې واوري اقرار غیري د بل اقرار حل له اغرب بار حلال لشهادت وان لم يقل له اشهد اگر کده تني ویلي چې د گواشه بس اقرار یې وره د کافی ده ويقول شاهد الفرع عند الاداء اسره زي یو خو اصل گواهانو فروع گواهان جوړول دغه طریقه خو بیان کړله چې د څه ورته وي اشهاد گواه وسه على شهادتي زما په گواهی څه گواهی اني اشهد ان فلان من فلان اقر عندي بكذا دا خبر خوش ولګنه اوس دا فروع تحمل وکړه وسلال قاضي په مجلس کې چې دیو گواهی ورکوي اوس بدیو څنګه وای دغه بیان راته کوي نو یوسف او خالد بلال یوسف او هدایت بلال شي او قاضي په مجلس کې به ودرېږي او دا سی به وي چې هدایت به مثلا پاتې کې قاضي صاحب زګوایي ورکوما فلان کې چې ما بیات کی اغه ز گواه جوړ کړی ما څنګه پدې خبره باندې چې هغه گواہی ورکوله چې حمزه د ضرور په اقرار کړو پدې لګي پوه شوي کنه هدایت به پاتې کې قاضي صاحب ز گواہی ورکوما پلان کې چې د مایات کې د گواہی د ز گواه په خپل گواہی جوړ کړي ما او گواہی دا و چې حمزه زما په مخ کې د ضرور په اقرار کړو به یې سب پاتې کې د غشان باور کې پوهیږي ويقول شاهد الفرع بوي عند الاداء کی اشهد ز گواہی ورکوما ان فلان کې چې مثلا ما بیات کی اشهدني زی گواه جوړ کړي ما علا شهادتي په خپل شهادت باندې اشهادت څو چن فلانن دغه حمزه چې اقرار کړي وینده دغه په مجلس کې بکذا د ضرورو مثلا وقال اليوم ادم ویل اشهد على شهادتي دا ټکم ضروری دی چې لکه زما په گوام گواه جوړ شه اشهد على شهادتي بذلك تاسو پیږي کنه لانه لابد من شهادته ملي څه درې شي نه ضروری دي ښه شهادت الله شهادت کې څو یو به د فروض قاضي په مجلس کې گواہی ورکړي یو دویم د دې بیان بکې موږ اصول نه موږ فروع ای موږ بل چا گواهان جوړ کړي څو شو دوا او درې اول به گواہی ورکړي دویم د دې بیان بکې موږ فروع یو او دریم دا قصه هم کوي چې موږ فروعي په خپل شهادت باندې اصول او گواهانم جوړ کړي څو شو درې شو ورڅوي لابد من شهادتي یو خود فروع شهادت ضروري دي د فرع شهادت لانه لابد ذکر ضروري دي من شهادتي شهادت د فرع وذكره شهادت الاصل او دویم ضروري دي شهادت د اصلم ذکر کی چې ګوره اصل د څه گواہی ورکړي او موږ دغه فرعي وذكره التحميل څه شي نشو او دریم تحمیلم چې منګه گواهان جوړ کومه تاسو ولري شي نه ضروری دي کا
یو گواهی ورکول، یو د دې بیان کول چې اصل نور دې منګه فروع او دریم تحمیل چې منګه گواهانم جوړ کړلو. ولها لفظ اطول من هذا، دا کوم عبارت متن کې وکنه چې هغه ودسی وې اشهد ان فلانا اشهدني على شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا، یو دا عبارت ده. د دین یو وګد عبارت مشته، د دین یو لند مشته، خدا متوسط دی نو ځکه دا راخستری. ولها لفظ اطول من هذا، وې دې د بار یو بل لفظ تر د دینم اطول لی وګد دی. هغه دا ده لکه ګوري اشهد ان فلانا شهید عندي، دا ټکی ورسال دنو کې خیل مشاهد عندي ان لفلان على فلان كذا من المال واشهدني على شهادته وامرني ان اشهد على شهادته وانا اشهد على شهادته بذلك. دا قصه ده، یو دا عبارت هم ده. بل لړم مشتری هغه دا چې قاضي په مجلس کې وای اشهد على شهادت فلان بكذا. یوسف او هدایت وی منګوي ورکو ما یاد کړي د په شهادت باندې، خالد یاد کړي د په شهادت باندې. دا نه عبارت ده. وګورئ ولها هذه شهادت د بار لفظ اطول مشتمن هذا، دا کم شي متن کې دیر شو اکثر مشتمن هو د دینا هو خير الامور اوسطها من زواله ترخصته ده. ومن قال اشهدني فلان على نفسه لم يشهد السامع على شهادتي حتى يقول اشهد على شهادتي. لکبر وګورئ جی کچري فرع دسی ویلې اشهدني فلان على نفسه، پلان کې ز بخپل ځان باندې گواه جوړ کړی ما. سی ویل پلان کې ز بخپل ځان باندې، لکه ما ویل چې حمزه ویلی به ما 1000 روپۍ دي کنه، دې ټکی کې هدایت وای قاضي صاحب ما یاد کی د بخپل ځان باندې ز گواه جوړ کړی ما، او به قاضي بده د هدایت نه وریخه پتن لګي بوې شوي کنه. ما د هدایت او د یوسف بمخ کې ویل چې حمزه ویلی په ما باندې عبدالوهاب 1000 روپۍ دي. صحیح شو. اوس خالد اوس هدایت او یوسف قاضي تزما دا خبر ذکر کوي، دا نه ده کافي. ترڅو چې ور سره دا نه وي چې اشهد على شهادتي، چې هدایت وی جی ماته ویل زما په گواہی ورکا، یوسف وی جی چې ماته ویل زما په گواہی د تحمیل خو ضروری دی. خیلم ده کنه. ځکه دا ما چې کله گواہی ورکړله چې حمزه ویلی دي په ما د عبدالوهاب 1000 روپۍ دي، دا د قاضي په مجلس کې زنه وایم لازم دا گواهیم کار نه ورکړي، ځکه قاضي په مجلس کې نه ملګي دا گواہی کار ورکړي نه به چې فروع منتقل کې او خاوري کار ورکړي، هغه نورم کمزوري شو. وګورئ ومن قال کچا د سیول اشهدني فلان پلان کی ز گواه جوړ کړم بخپل ځان نه لم يشهد السامع. هرګي عبارت مترجمه مورانه وکړه، تاسو به لګو ګورئ بر ګورئ توجه. زوس د هدایت او د یوسف بمخ کې د سی ما چې حمزه ز گواه جوړ کړم بخپل ځان باندې د دې خبرې چې په ما باندې د عبدالوهاب 1000 روپۍ دي. اوس یې چوکا درڅ واپس د ذهن نه جارو کوي به مدازه کوي. فرع گواه د سی وای زد سی مزه فرع گوانه اصل سی وای زد هدایت او د یوسف په مخامخ باندې وما چې حمزه زما په مخ کې د 1000 روپۍ اقرار کړو او زه په خپل ځان گواه جوړ کړم، ما صرف دومره می ویلا او ما هدایت یوسف اوریدل وس قاضي په مجلس کې دا خبره کوي قاضي به دا نه قبلې ولی تحمیل نشته کنه. ما ته خو دانه دی ویلی چې ما خو دې ډول ته نن دی ویلی تاسو هم ګوان شئ زما په گواهی پوه نه شولې دي. وګورئ ومن قال وس زي ما مثلا زوی مچ اشهدني فلان وس عبارت ټیک شو زه د حمزه گواه جوړ کړم په خپل ځان. وس هدایت هم اوریدل زما دا خبره یوسف هم اوریدله لم يشهد السامع هدایت دا گواہی نشي ورکوله زما په دغه شهادت باندې کوم چې ما وکړو حتی یقول ها تر دې چې دا ویم ور سره چې زه حمزه په خپل ځان گواه جوړ کړم او هدایت اشهد علی شهادتي زما په گواه تم گواه جوړ شو. اوس یې شو رسې کنه لانه ولا بد من التحميل مقه مساله ده ځکه څه به ضروری دي تحمیل ضروری دي. تحمیل لپاره د الفاظ اشهاد علی شهادتي
مولوی صاحب دا د درې وړو امامانو رایې دا ده چې اشهد علی شهادتي به وایي فرع ته اله به فرع ګواهي ورکوي قاضي به مني والله پوه شولې پې امام محمد رحم الله بنظ باندې تحمیل ولی ضروری دی اشهد علی شهادتي ویل ولی ضروری دی ځکه هغه وایي کنه دا قاضي چې فیصله کوي کنه دا صرف د فروع په گواهی نه کوي یا صرف د اصول په گواهی نه کوي دا د دواړو باغی کوي نتیجه دا ده کچري اصولم گواهی ورکړه شامزویلی په ما د 200 روپۍ دي فروع ورکړه او به ټولو څلور واړو رجوع وکړه چې موږ دروغ ویلو نو 100 روپۍ د امزنه تلی دي کنه او په زول دي تلی پوه شوي کنه به حق دي تلی دي اوس حکمدار د گواهان نه باخستل شي نو گواهان څوک دي اصولم دوی فروعم دوی څلور نه باخستل شي څوک کوئی امام محمد رحم الله ولی وای دا قاضي چې فیصله کوي دا اصل کې صرف اصول صرف فروع نه کوي بلکې په دواړو یې کوي وای د دواړو اصول او فروع د دواړو د وجه نه حمزه روپۍ هلاکی شوی دوړ نه به والی راسي کنه چې کله توان په دواړو راځي نو د تاوان شرکت د بردام ضروری ده چې دا فروع خدان سره ملګری کی کنه هغه لپاره تحمیل ضروری ده تحمیل لپاره د الفاظ اشهد علی شهادتي وهذا ظاهر عند محمد رحم الله ولي لان القضاء چدا عنده دغه بنظماني بشهاده الفروع والاصول جميعا نو دوړو باندې حتی اشترکو تر دې چې شریکان ټول فزمان کې اندر رجوع کو رجوع کی کنه زمان په ټولو باندې راځي وکذا عندهما او د صاحب شیخانو بنز باندې دغه تحمیل بکئی اگر چې دا غوړه ادا ده کنه دا قضا سل کې فروع او په گواہی باندې کیږي د اصول په گواہی باندې امام محمد رحم الله خو ول کنه قضا په دوړو باندې کیږي شیخین څه وي فروع باغی کیږي زمان په فروع باندې راځي به ان شاء الله رسول شراله خو تحمیل اغم ضروری غنیګه څوک او تحمیل لپاره د الفاظ دین اشهد علی شهادتي وکذا عندهما لانه لابد من نقل شهادت الاصول زکه وی ضروری دی چې شهادت د اصول نقل شي لتصير حجه او به حجت جوړ شي فيظهر تحميل ما هو حجه او ظاهر شي هغه شي تحمیل لاغه شي چې کوم حجت دی هغه د قاضي په مجلس کې ظاهر شي ولې سم ماشي په دې عبارت رد کړي دی تحمیل لفظ معنی تحمل پکار دی ځکه دلته د معلومیږي چې نقل شهادت د اصول به وشي کنه سوی وای نقل شهادت د اصول دا ضروری دی ولی ضروری دی لتصير حجه دې لپاره چې شهادت د اصول حجت جوړ شي او به ظاهر شي تحمیل د هغه شي هو حجت کم چې حجت دی دغه تحمیل نو تحمیل خود نقل نمخ کی اول تحمیلی رسبه سي نقلی نه پیږي خبره معنی اول بزدي دوړو ته اشهد علی شهادتي دا تحمیل شو کنه دینه بس بدی نقل کوي او دی عبارت نه معلومیږي اول بنقلی بس تحمیل لڅوي لانه ولا بد من نقل شهاده الاصول چې نقل کی شهادت د اصول ولی دیر بار چې حجت وګرځي او به ظاهر شي تحمیل دا غشي تحمیل خو مخکې نه ظاهر شوی ده نه نو که تحمل شي به ټیک دی دیر بار چې ظاهر شي تحمل دا غشي هو حجت کم چې حجت دیغه د اصل گواهانو گواہی وا قال د قدرت مولا فرمای ولا تقبل شهادت شهود الفروع الا يموت شهود الاصل او يغيب مسيرته لك آسان دی لک برو غره اوس مسله دا ده چې د فروع شهادت به ال قبليږي توجه جي چې اصول عاجزان وي د گواهی ورکولنه کاغو گواہی ورکول شي هغه ته څوزر نه به فروع گواہی نه قبليږي ک او بو وینو تیمم قبليږي دغه شانو کم دی نو زر څه دی برو ګوري غایب دی سره اصل گواه غایب دی او د سفر کم مقدار دی کنه 3 ورځې 78 کیلومتر د دې په مسافت لري دی او ساجز دې راتلې نشي نو نور څه کسان دل دراتل هغه گواهان جوړ کړه غیر القاضي په ملس کې گواہی ورکړه وسیش ویږي به ولا تقبلون بقبليږي شهادت د شهود الفروع شهادت شهود الفروع شهادت د فروع گواهانو الا يموت مگر دا که وفات شي ادمه بګرانو ویلې شهود الاصل که شهود الاصل وفات شي وس چې وفات شي سره به گواہی ورکولې شي
خو د وفات نمخ کې څوک په خپل گواهی گواهان جوړ کړی دي او یغیب مسیرت 3 ایام یا غایب وي په مزل د 3 ورځو فصاعدا یازیتی دا یو ما ویل سره یو بل دریم مریضان دي مریضان اصل گواه یو یا دواړه او قاضي مجلس ته نشرات للی او یمرض مرضا یا مریضان دي بده سي مرض لا یستطيعون چې دی طاقت نه لري ما هو د مرض سره حضور مجلس الحاکم چې حاضر شي د حاکم مجلس ته تاسو په شولې څو زری ویل درې مړ دي یا د سفر په مقدار لري دي او یا مریضان دي لأن جوازها للحاجه وليس د شهادت على شهادت جواز چو کنه هغه په حاجت باندې بنا و نه چې حاجت ولا وي حاجت دغه صورت وي کی وانما تمس او د حاجت پیخي کې کله عند عجز الاصل کله چې اصل گواهان عاجز شي وبهذه الاشياء او دا اشیاء چې موت سفر او مرض پدې کې عجز متحقق کی کنه يتحقق العجز پوه شلې کنه به سفر ولي خودلو ولي سفر دا یو داسې شی دی چې د سره د احکام ډیر بدلیږي 4 رکعات او 2 رکعات روزه نیسی کنه نیسی اختیار ملاويږي یو ورځ موزي مسنه خبره څه ته وړي وانما او بشک اعتبارنا السفر من اعتبار سفر لور کو لان المعجزه ځکه عاجز کون کې هغه څوک دی بعد المسافت دی ومدة السفر چرا بعيدة حكما اغلري کنه د حکم به اعتبار سره احکام به اعتبار سره حتى اديره تر دې چې دایر کیږي علیه په مودې د سفر باندې عده من الاحکام ګڼ مسائل ما چویل فقدا سبيل هذا الحكم لا د دې حکم لارم د قش ولا یعنی د سفر به مقدار لري دی به شهادت له شهادت قبليږي امام ابو یوسف رحم الله وی لکبر وګوره کچري اصل گواه عمر لري دی کدا گواهی لال شي عدالت ته وبس شپې ته کوړه نه را رسی بس دمره مسافت کافی دی اگر کر سفر مقدار نه لګوي کله شي عدالت ته په هغه پیدل مزل وي یا بچی ته زید زید بوخ وغیرہ باندې بابا نو که عدالت تراشي او واپس زی نو شپې ته نشي رسیدلې دی وخت کې ځان د بارانور گواهان مقرره ولې شي ونبي يوسف رحمه الله انه ان كان كچريو دا اصل گوا في مكان البدس يوزه کی لو غدل ادا کچري سبا سار کی اداو کی ادا د شهادت لو غدل چره غدا دې کنه اچھا دواړه یادې کدا دواړه سبا ذهب بكره النهار دایمانه دا سبالال شي لاداء الشهادت د سې عبارت دا شهادت د پاره لا استطيعوا او به طاقت نه لري لو غدا بني لك لو غدا وي غدا ټیک دی غني تسنیه خونه دی کنه الف خاص حرف علت په ځای راغلی ټیک دی یار به وره انه كان ان كان کچریو دا شاهد في مكان بيوزه کې لو غدا کچری دا سار لړ شي لاداء الشهادت نو لا یستطيع به طاقت نه لري ان يبيتا چشپتی رکی په خپل اهل کې یعنی شپې له واپس کور تراشي نو صح الاشهاد دی وخت کې دا بل څوک گواه مقرره ولې شي احیاء لحقوق الناس دغه بار چې د خلکو حقوق ژوند شي قالوا مولان ویل دي الاول احسن دا کوم چې اول راي و د سفر مقدار ولا دا احسن ده او دویمه د امام یوسف رحم الله راي دا ارفق ده دي کې نرمي ده وبه اخذ الفقيه ابو الليث او د امام ابو یوسف رحم الله برای معنی فقيه ابو الليث اخذ کړي مفتابي ګرځولې قال فإن عدل خالد رسول چې سباله به پرشي فإن عدل شهود الاصل شهود الفرع جاز لکبر وګوري مخکې مونږ ویلو کنه گواهان تعدیل ضروری دی یادم شي ویلی مو کنه نو کو فروع گواهان را باسدل هدایت او یوسف او زماو د خالد د اصول گواهانو تزکیه وکړه چې دا عادلان دي صحیح به کنه ویا صحیح به وګورئ فإن عدل کشر تعدیل وکي شهود الاصل د اصل گواهانو څوک وکي شهود الفرع فرع گواهان وکي جازا ولي لانهم ذکر فرع گواهان چې دي هدایت یوسف دا من اهل تزکیه دي کول شي وکذا اذا شهد شاهدان بل ووري
ما خالد گواہی ورکړه په یو حق باندې او زما تعدیل خالد وکي او زه د خالد تعدیل وکم دم سیدا یو ول تعدیل هم وکم وکذا اذا شهد كگواہی ورکی شاهدان دو گواهان فعدل احدهما تعدیل وکي بل دوړو کې یو صح بهم سیدا دبل کا الاخر دبل دام سیدا لما قلنا وجب لمن ویل چې اهل تزکیه دي کول شي کنه مولوی سي پیږي په البته اعتراض پر راځي هدایت من ویلي دا قاعده ویلي وا چې کوم شهادت داسي او چاغي کې شاهد تنفوا یی د ځان نظر د فکول د گواہی باندې قبليږي یادم شي کنه دلته خو چې زه د تزکیه کوم د خالد زما کوي دي کې هم ماتم غټه ده کزه دغه تزکیه کوم ماته غټه ده کاغذ ما تزکیه کوي هغه ته غټه ده څنګه چې زه کله د خالد تزکیه وکم نو قاضي بزما ومني زما گواہی به مقبوله کی او قاضي چې چا گواہی مقبوله کی دا سره عرف کې خلک اوچتي حسابي ګور قاضي گواہی مني معتبر سړی غني پیږي کنه به نو کچري ما ځان لګوي ورکول تزکیه مې د خالد نه وې کړي زما گواہی قبلې دله ځان له نه قبلې دله خو چې ما د خالد تزکیه وکړه اوس قبليږي کنه نو ما ته نه فراله کرانه لا دا ونه فراله جواب دادی مولوی صاحب دا نه فچې ده کنه دل اعتبار د سیو معتبر سړي په باره کې دینه فل اعتبار نشته ځکه دا سل کې او وهم د تهمت دی او یو تزکیه والا سړی صحیح سړی عادل سړی دومره وهمیات سره دغه شهادت څوکرت کولای نشي څوي غایت الامر غایت د امر د چن فيه بدی تعدیل کی چې د خالد کوم خالد زما کوي منفعه له دې کې خو د دې گواه د بار څوک چې تزکیه کوي دا هو گوام دی کنه در بار به منفعت من حيث القضاء هغه دا چې قضا کیږي به شهادت د په گواهی باندې قضا کیږي خو به لكن العدل نمر خبره ده خبره خو صحیح ده خو عدل چره یعنی یو عادل گواه لا يتهم بمثله دغه شان تهمتونه باندې پاغه باندې هغه متهم نه جوړيږي پدا دغه شان تهمتونه باندې هغه متهم نه جوړيږي کما لا يتهم نه کې وسله چې خپل گواہی ور کوي مطلب یې صحیح چې ما گواہی مقبوله ده صحیح سره ما دلتم کدا زو ګورئ پدې گواہی ورکول کې د تنفع ده ځان ثابتې چې صحیح سره ما خیالم ده کنم ده خو به منل شي نه دومره تهمتونه بدون وړو کې تهمت باندې یو عادل سره متهم نه جوړيږي کما لا يتهم لك څنګه چې متهم نه جوړيږي په شهادت نفسه کې كيف وان قوله مقبول في حق نفسه بل اورید وېدا به چې زه د خالد تزکیه وکم خالد زما وکي بده کې به ما ودا څنګه متهم شو زما قول کې خالد سره ویلې مقبول له که خالد غرض شي کنه توجه جي نظم خو نه دی رد زما چې نه قبليږي یو مدا وجه ده نه چې زما گواہی رد شول زما گواہی ټیک ده ودوم رد چې بل مرګ را سره نشته کله چې بل سره پیدا شي به هم ټیکی نو ماته څه zarar شته کده خالد ونه منل شي چې zarar نشته نو که زه تزکیه د خالد وکم او د منل شي ماته نفهم نشته پتن لګي پوه شوي کنه به که زه د خالد تزکیه ونه کوم خالد غرض شي ماته zarar شته زما گواہی خورد نشول چې دا قابل شهادت نه نه قابل شهادت دی خو یو دی او کله شي بلم پیدا شي ور سره نه د خالد په تزکیه سره ما د ځان نظر لري نه کو زما قول خاصم مقبولو کله بل پیدا شوی وي چې ځان نه نظر لري نه کو نه فهم عمران والسلام وان قول زما چې دا خو مقبول په حق د نفس کې وان ردت شهادت صاحب اگر کده شهادت د صاحب رد شي مرد شي کنه فلا تهمت لاند دا تهمت پکې نشته وان سكتوا انت قال وان سكتوا ان تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم لکبر وګورئ اخري خبره ده بس کوبه کله فرع گواهان زما او د خالد د تسکین سکوت وکي بس صرف زما او د طرف گواهان جوړ شي خداونه وي چې گواهان صحیح گواهان تسکیه ونه کی تعدیل ونه کی به بم سید رجوه به مقبول وي وان سکتو که فرع گواهان سکوت وکي ان تعدیلهم د اصول د تعدیل نجاز بهم جایز ده نو به د اصول سره څه کو قاضي به دغه په حالات کې وګوري چې دا عادلان دي کنه دي مخکې تیر شوی کنه تزکیه به وکي او وينظر القاضي قاضي به وګوري په حال د اصول کې دا د امام یوسف رحم الله رائے دا د مفتا به وکا امام محمد رحم الله وی کچری فرع گواهان اغا سکوت وکي د تعدیل اصل گواهانونه به گواہی به نه قبليږي وي
وقال محمد رحمه الله لا تقبل وجه صدا چې کله د یوسف او هدایت د فرع گواهان ازما او د خالد د اصل گواهان او تعدیل لکه نو معنا دا رمنګ نه پیژني چې نن پیژني نو به زمنګ په گواہی څنګه ور کوي پته نه لګي پوه شوي کنه خلم دې او ته جواب کوي وای دا خو ضروري نه ده چې فروض د اصول په گواہی ور کوي ور سره دي دا غو د حالاتونو خبري حالاتونه به نه خبر کنه ټیک ده حالاتونه خو څوک دار چاني خبره خو بس ما خالد هغه دواړه گواهان جوړ کړل صحیح ده كم ده وقال محمد لا تقبلوا لأنه لا شهادة إلا بالعدالة شهادت خو لکی کی عدالت فی فإن لم يعرفوها كشر هداية يوسف فروع دا اصول نه پیجندل نو لم ينقل الشهادة ندی خو شهادت هم نشي منتقل کوله فلا تقبل لهذا نه بقبليږي امام يوسف رحم الله فرمای ان الماخوذ عليهم واجب فروع معنی سو اغه نقل چې منګ وای نقل کړي دون التعديل دا بنو لازم چې ما د خالد يعني د اصل گواهانو تعديل مکی ولي لانه قد يخفى عليهم ذکر کله کله مخفقيږي تعديل د اصل گواهانو عليهم بفروع باندې واذا نقلوا کله چې هغه د فروع گواهی نقل کړه قاضي ته د اصول نو قاضي به يتعرف القاضي العداله د اصول گواهانو تعریف به کی معلومات به کی کنه چې دا صحیح دي کنه دي کما اذا حضروا لکه ما خالد اصل گوان کړ خپل حاضر شوی قاضي به تعدیل کوله کنه نو کنور څوک مر حاضر کړل قاضي به گواہی ووري غینه بس منګه د اصول تعدیل وکي لکه څنګه چې حاضر شوی د خپل او گواہی ور کړی هم د شانو کوم